ګرانو زده کوونکو، اوس د محیطي زاویې په هکله مثال دی. مثال کې داسې راکړل شوي دي چې د سی په دایره کې که مرکزي زاویه ای او بي مرکزي زاویه د مساوي د شپېتو درجو سره وي. د ای سی بي چې محیطي زاویه د مخامخ قوس یعنی ای بي پیدا کړئ. اوس راځو دلته په حل باندې شروع کړو. په حال کې داسې بیایو موږ دلته پوهیږو چې د مرکزي زاویې پراخوالی یعنی ای او بي مساوي د شپېتو درجو سره دی. نو مرکزي زاویه د مخامخ قوس سره مساوي ده چې ای او بي مساوي کېږي د ای بي سره، د ای بي قوس سره مساوي ده. نو په نتیجه کې ته لیکلی شو چې قوس به مساوي وي د شپېتو درجو سره، یعنی د قوس اوږدوالی به مساوي د شپېتو درجو سره وي. نو دلته لیکو چې ای بي قوس به مساوي د شپېتو درجو سره شي، نو محیطي زاویه به د مخامخ قوس له نیمایي سره مساوي شي. چې محیطي زاویه د موږ ای سی بي زاویه مساوي کېږي ای بي په 2. په نتیجه کې لیکلی شو محیطي زاویه مساوي ده د مخامخ قوس له نیمایي سره مساوي کېږي. د قوس اندازه ورته په درجه موږ ته راکړل شوې 80 درجې په 2 باندې وي. 2 په ځای باندې موږ دلته 80 لیکو. 80 د 2 څخه اختصاري وو مساوي کېږي د 10 درجو سره. نو محیطي زاویه مساوي شوه د 10 درجو سره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، موږ تاسې درس موضوع ده مماسي زاویه. لومړی مماسي زاویه په تعریف باندې ځان پوهیږو چې مماسي زاویه هغه زاویه چې یوه ځله یې په دایره مماس او دویمه ځله یې د دایرې وتر او رأس د تماس په ټکي کې پروت وي مماسي زاویه بلل کېږي. دغه شکل شو ورونه، دغه یوه دایره ده، دغه مماسي زاویه ده چې یوه ځله یې په دایره مماس ده، بله ځله یې د دایرې وتر دی او رأس یې د تماس په ټکي کې پروت دی. دغو ته مماسي زاویه وایي. اوس راځو ورونو، قضیه راکړل شوې ده. په قضیه باندې ځان پوهیږو چې په قضیه کې څه شی راکړل شوي دي، څه شی غوښتي چې شی ثبوت کړو. په یوه دایره کې د مماسي زاویې پراخوالی د هغه مخامخ قوس د نیمایي په اندازه دی. داسې درته ویلي دي دغه یوه دایره ده، په دایره کې مماسي زاویه پی ټي سی، دغه یوه مماسي زاویه ده چې دغه مماسي زاویې پراخوالی د پی ټي د مخامخ قوس سره د مخامخ قوس د نیمایي سره مساوي ده. ثبوت. په ثبوت کې راځو داسې وایو چې د پي ټکی د او سره وصلي وو، د ټي ټکی هم د او سره وصلي وو. د دې ځای څخه د پي ټي په وتر باندې د دایرې د مرکز څخه یو عمود رسمي وو چې دا د موږ اوله زاویه شوه، دا د موږ دریمه زاویه، دا د موږ څلورمه زاویه شوه. نو دلته موږ ته د او اچ ټي یو مثال، او اچ ټي یو قایم زاویه مثلث او د او ټي سی قایمه زاویه، او ټي سی قایمه زاویه څخه لرو. څه شی لرو؟ دریمه زاویه جمع اوله زاویه مساوي کېږي د 90 درجو سره. دریمه زاویه جمع د اولې زاویې سره مجموعه یې مساوي کېږي د 90 درجو سره. دریمه زاویه جمع څلورمه زاویه مساوي کېږي د 90 درجو سره. نو په نتیجه کې لیکلی شو کله چې د مساواتو ښی اړخ سره مساوي شو نو چپ اړخ هم سره مساوي ده. نو دریمه زاویه جمع اوله زاویه مساوي کېږي دریمه زاویه جمع څلورمې زاویې سره. نو په نتیجه کې لیکلی شو چې اوله زاویه به هم مساوي وي د څلورمې زاویې سره. نو اوله زاویه مساوي کېږي د څلورمې زاویې سره. د مرکزي نیمایي مساوي کېږي د قوس د اوږدوالي نیمایي سره. په نتیجه کې لیکلی شو چې پی ټي سی محیطي زاویه به مساوي وي د پی ټي قوس د نیمایي سره. یعنې دلته موږ ته ثابته شوه
چې پی تی سی مماسی زاویه د مخامخ قوس یعنی پی تی د قوس له نیمایي سره مساوي شو. مماسی زاویه د مخامخ قوس له نیمایي سره مساوي شو. ګرانو زده کوونکو دا د مماسی زاویې د پراخوالي د پیدا کولو لپاره رابطه شوه چې موږ په دغه رابطه باندې د مماسی زاویې پراخوالی پیدا کوو. ګرانو زده کوونکو مماسی زاویه باندې په تعریف باندې پوه شو، قضیه هم ثبوت که په باندې هم پوه شو. اوس راځو په مثالونو باندې کار کوو. ګرانو زده کوونکو په مثال کې ورکړل شوي دي په لاندې شکل کې د سی په دایره کې د هغه مرکزي زاویه چې 45 درجې وي د محیطي او مماسی زاویو پراخوالی پیدا کړئ. دغه شکل په اساس دغه مثال حلوو. مرکزي زاویه چې A او B زاویه ده، A او B زاویه مساوي کېږي د 45 درجې سره. په نتیجه کې لیکلی شي چې مرکزي زاویه د مخامخ قوس د اوږدوالي سره مساوي ده. نو مخامخ قوس باید هم مساوي شي د 45 درجو سره. اوس راځو دلته موږ د B او C زاویه پیدا کوو. دا مرکزي زاویه ده. نو A او B زاویه جمع B او C زاویه، A او B زاویه B او C زاویه د دواړو زاویو مجموع به مساوي شي د 180 درجې، ځکه د دایرې نیمایي ده. نو په نتیجه کې لیکلی شو چې B او C زاویه د موږ B او C زاویه پکار ده. د دې لپاره چې د څو د B او C زاویه موږ پیدا نه کړو، موږ محیطي مماسی زاویه نشو پیدا کولی پراخوالی. نو د B او C مساوي کېږي 180. A او B به د مساوات هغو ته ورواړو چې منفي A او B زاویه کېږي. نو په نتیجه کې لیکلی شو چې د B او C زاویه به مساوي شي 180 منفي 45 درجې، ځکه دا د موږ په دغو په ځای باندې 45 درجې لیکو چې مرکزي زاویه پراخوالی د دغو. نو دغه څخه په نتیجه کې لیکو چې د B او C زاویه به مساوي شي د 115 درجو سره. د 180 نه چې 45 لاړ شي 115 درجې پاتې کېږي. نو د BC قوس اوږدوالی به 115 درجې شي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو مماسی زاویه پیدا کړو. مماسی زاویه د موږ کومه ده؟ د BCD زاویه. BCD زاویه د مخامخ قوس نیمایي ده. نو دلته لیکو چې د BC قوس د موږ څو ده؟ 115 درجې. دلته لیکو 15 درجې تقسیم په 2 باندې مساوي کېږي 8.50 سره. نو د محیطي زاویې پراخوالی 8.15 درجې شوه. اوس راځو محیطي زاویه پیدا کړو. محیطي زاویه د موږ شی ده ACB زاویه. ACB زاویه چې دغه زاویه دا د موږ محیطي زاویه هم د مخامخ قوس له نیمایي سره مساوي چې AB پر 2 مساوي کېږي. د AB قوس اوږدوالی 45 درجې و. نو دلته لیکو 45 درجې پر 2 باندې. کله چې 45 په 2 سره اختصار کړو یا یې وویشو مساوي کېږي 22.5 درجې سره. دا د محیطي زاویې پراخوالی شو. ګرانو زده کوونکو په دو مثال کې موږ محیطي مماسی زاویې پراخوالی په لاس راوړو. اوس راځو دا بل مثال دی، په بل مثال باندې کار کوو. په بل مثال کې لیکل شوي دي چې په لاندې شکل کې د AT قوس دغه قوس اندازه 2 الفا منفي 6 درجې ده. د ATX مماسی زاویه اندازه په لاس راوړئ. د مماسی زاویه اندازه چې ATX دغه مماسی زاویه ده او مخامخ قوس اوږدوالی 2 الفا منفي 6 درجې ده. نو مماسی زاویه خو موږ ویلي وو چې فرمول ATX مساوي کېږي د مخامخ قوس نیمایي سره، یعنی AT په 2.
نو دلته لیکو چې یو یې په دوه د ایټي په ځای باندې د ایټي د قوس قیمت یږدو چې دوه یو په دوه ضرب دی دوه الفا منفي شپږ درجې دا مساوي کېږي. نو دلته به موږ شی کوو چې دوه به د دوو سره اختصار کوو او دا به د شپږو سره هم اختصار کوو. نو دوه به د دوو سره لاړ شي شپږو سره چې اختصار کوو دا به شي یو دا به شي درې. نو الفا منفي درې درجې شوه. ګرانو زده کوونکو دا و د مماسي زاویو په هکله د مثالونو حل. ګرانو زده کوونکو د موږ فصل تمام شو. د هر فصل په آخر کې یو لنډیز دی. که چیرې کتابونه در سره وي هر فصل چې خلاصیږي د هر فصل لنډیز باندې مرور کړئ چې د ټولو درسونو خلاصه په هغو کې رانغښتې ده. هغه در سره زده کوئ. ستاسو د بریالیتوب په هیله.